السلام علیکم جی. دې وخت کې زه د میاګانو جومات سره ولاړ یم او تاسو ته دا ایریا لږه غونډه ښیم. دا د میاګانو جومات دی او دې سره خوا کې دا زمونږ ګلی ده، کوم څه چې په خوا کې د شګې ده او زمونږ د لارې سچویشن داسې دی چې دا پاسیبلیټي شته چې په دې باندې د یو ګاډی رواني یا د یو موټرسایکل رواني او دا د یکنم سلایډ شي او ښکته وغورځېږي. که چېرې دا زه سټرایټ شو څنګه چې تاسو وینئ، زه به دې تاسو ته لږ غونته کې لږ غونته د بیک سایډ نه وښیم. د دې دا چې کوم سچویشن دا داسې دی چې دا پریټي شته چې دې دا پریشر ټول چونکې په دې ځای باندې دی، نو که په دې باندې چېرته هم فلډ راغی نو دا پاسیبلیټي شته چې دا لاندې سلایډ شي او چې دا سلایډ شي په دې باندې چې کوم زما بچي تېرېږي نو هغه به په دې کې ډوب شي یا به زخمیان شي یا به مړه شي. د دې ذمه دار به څوک وي دا خو ماته معلومات نشته دی، خو د دې نه زه خبر یم چې دې ذمه دار به زه په خپله ځکه یم چې زه بې زبانه یم، ما سره عقل نشته، ما سره شعور نشته، ما سره سمجھ بوج نشته، ما سره هغه خلک نشته چې هغې دپاره دې مونږ سټرګل وکړو او دا دې مونږ سیټ کړو. مونږ کې دومره پاور یي، مونږ کې دومره طاقت یي، مونږ کې دومره ایبیلیټي یي چې مونږ د چا نه کار والو که په خپل نشو کولی. دویم نمبر دا ما ته مخامخ راتلو والا پول چې کوم دی نو دا انګریز ماما جوړ کړي، الله پاک دې هغه جنت ته بوځي، امید دی چې بوبېځي او تاسو به کافرستان ته بوځي. نو دا زما د آبا و اجداد نه مخکې جوړ شوی پول دی چې د کوم پوزیشن دا دی چې دا اوس شی چې زما تر 900 پورې رسي او زما نوسي په دې تېرېږي او دا به ډېره ښه وي چې دلته کې نقصان نه شي. خو که چېرې زما په ایبیلیټي او زما په سړیتوب او زما په عقل او زما په دانش او زما په سمجھ بوجي نو په دې کې پکار چې ډېر زیات خلک دې مړه شي، ځکه چې دې لاندې سچویشن چې دا ټول کریک دی. خو زما په دوبیانو کې ډي سي ګان هم شته، اس پي ګان هم شته، آی جي پي ګان هم شته، پښتانه هم شته، مولیان هم شته. خو عقل، شعور، سمجھ بوج دا صرف د هغه د خپل ذات دپاره دی. که چېرې دا عقل، شعور او دا ټول سمجھ بوج مونږ د خپل قوم دپاره د خپل د خلکو دپاره کړو نو آی تھنک چې مونږ به سپریم یو، سپر به نه یو، سپریم به یو. د سپریم د هغې نه هم یو بره ډیګري ده. الله دې وکړي چې په مونږ کې داسې خلک را پیدا شي چې هغې د دې دپاره اوس سټرګل وکړي. که چېرې دا لاره پرېوته نو دا به بیا په کلونو داسې پرته وي او د دې به تپوس څوک نه وي. لړ هغه خلک هغې د خورې واغوستولې چې کوم لوی لوی خلکو زما د کلي چې هغوی به چې کېنه هغوی به د خلکو کارونه کوله. لړ هغه فاروق شاه باچا دي او هغه لوی لوی خلک چې هغوی به زمونږ دا یو شی چې کېنه هغه به هغوی په خپل طاقت، په خپل زور او په خپله پوهه کولو. خو زه چا ته فریاد وکړم، چا ته جړا وکړم؟ الله پاک دې د هغوی مغفرت وکړي او زما دا اوده قوم چې کوم دی او زما دا بچي ده چې کوم صرف په فیسبوکونو باندې لایو او په ټویټر باندې لایو وي او په دې باندې اکټیو وي، الله پاک دې ته سمجھ بوج ورکړي او دې له طاقت ورکړي او زما د کلي دغه ډي سي ګان، اس پي ګان، آی جي پي ګان چې کوم دي هغې له دې الله طاقت ورکړي او د عقل او شعور دې ورله ورکړي چې دا ستاسو دا طاقت چې کوم دی دا د دوبیان مور دی، دا دوبیان ستاسو مور ده او دا طاقت دلته نه تاسو ته میلاو شوی دی او دا به تاسو دې فایدې دپاره اوچتوئ. که چېرې تاسو د دې د فایدې دپاره دا استعمال نه کړی شو نو ستاسو نوم به هم د ډېرو خلکو غونته کې ښځه به هم نه میلاویږي او چې کله ستاسو ښه کار کړي نو هر څوک به وایي چې دا د فاروق شاه قبر دی، دا د فاروق شاه جوړ شي. د دوبیانو هغه فاروق شاهګان جوړ شي، هغه خلک جوړ شي چې هغوی د دوبیانو دپاره سټرګل کړي دي او د خپل مور دھرتي ورته زه وایم ما دھرتي چې څه ته کړي دي او دی ښکلې کړي دي او دی آباد کړي. نن د هغوی نوم آباد دی، دوبیانو هم هغسې دی، خو د هغوی نوم د مرګ نه پس هم آباد دی. خپل داسې کارونه وکړئ چې ستاسو نوم چې کوم دی هغه د مرګ نه پس هم آباد پاتې شي. الله دې زما په دوبیانو کې لوی لوی خلک را پیدا کړي او نه صرف را پیدا کړي بلکې هغوی ته دا موقع ورکړي چې هغوی د په لارو کې انکروچمنټس نه کړي لکه زه چې اوس په انکروچمنټ روان یم، بلکې د دې د فلاح بهبود دپاره دې کار وکړي او دا دې ښکلي کړي. ستاسو دپاره ډېر زما په زړه کې ډېر شي دعاګانې او هیلې او ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ او زه یو ډېر کمی کوتاهي چې کېنه هغه معاف کړئ او خفه کېږئ رانه ما. السلام علیکم ورحمت الله.